محترم مسلمانانو خویندورونو د چا چې حاجت نه پوره کیږي یا د چا چې مشکلات د ختمیږي نه دا څلور رکعته نفل دی په دې طریقو کې او د دې نه بعد دی دا وظیفو کې انشاءالله العزیز الله پاک بولا تمام حاجات پوره کی الله پاک بولا تمام مشکلات دا به ختم کی کو د الله پاک نه پیسې غواړي کو د الله پاک نه کاروبار غواړي کو د الله پاک نه رزق غواړي دغه رنګ کو د الله پاک نه بیل کور غواړي دغه رنګ محترم کو څوک د رښتې لپاره کوي څوک د محبت لپاره کوي ان شاء الله العزیز دومره پاورفل وظیفه ده کو څوک د امتحان لپاره کوي ان شاء الله العزیز الله پاک به په تمام امتحاناتو کې دا پاس کی یاد ساته محترمو مکمل یقین مکمل توجه سره وکي ان شاء الله العزیز کامیابی به تاسو پیدا خپلای بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه ګواهی ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته د کمال او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده ډیره خویندې داسې وي ډیرونه داسې وي هغوی دا وایي چې یاره زمونږ یو حاجت هم نه پوره کېږي موږ هر څه وکړل خو لیکن یو حاجت زمونږ پوره کېږي نه هغوی ته زه دا وایم چې تاسو راشئ دا وظیفه دا وکئ ورسره د څلور رکعته نفل وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام حاجات پوره کړي الله پاک به ستاسو تمام مسائل دا به ختم کړي محترمو نن چې کوم زمونږ نفل دی څلور رکعته چې کله تاسو دا نفل کوئ نو په داسې ټایم کې به کوئ چې په دغه ټایم کې نفل نه کېږي په درې وختونو کې به تاسو نفل نه کوئ سهار چې کله نور راخیږي په دغه ټایم کې بیا چې ماسپښین کې مطلب کوم چې د غرمې ټایم زوال چې کوم ټایم نو په دغه ټایم کې دا محترم مونځ دا نه کېږي او دغه رنګ کله نور پرېوځي نو په دغه ټایم کې نفل دا نه کېږي کوشش کوئ چې په داسې ټایم کې تاسو دا نفل وکړئ چې په کم ټایم کې نفل دا کېږي او دا درې ټایمونه دا نه وي محترمو ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو به په آرام په سکون باندې به چارندام وکړئ کله چارندام وشو د هغې نه بعد به تاسو راشئ په مسله باندې ودرېږئ او نیت به داسې وتړئ ستا کوم حاجت دی ستا کوم مشکل دی ستا کومه مسله ده دا به ذهن کې راولي او دا نیت به وتړئ او بیا به د هغې نه بعد دا به چې څلور رکعته صلات حاجت مونځ ادا کوم نو صلات حاجت مونځ ادا کوم نو د حاجت د ټایم کې چې ستا کومه مسله ده دا به ذهن کې دا راولي الله اکبر دا به وکړي ثنا به وي ورپسې اعوذ بالله بسم الله به وي سورة الفاتحه به وي د سورة الفاتحې نه بعد به آیت الکرسی دا به درې پیرې وي آیت الکرسی به درې پیرې وي رکوع به وکړي سجده به وکړي او بیا پاسې دویم رکعت ته بیا به سورة الفاتحه وي د سورة الفاتحې نه بعد به سورة الاخلاص درې پیرې وي قل هو الله احد ودې ویلي دو رکعته برابر شو قاعده به وکړي په قاعدې باندې وکښېني بیا چې کله پاسې دریم رکعت ته نو دریم رکعت کې به د سورة الفاتحې نه بعد سورة الفلق درې پیرې وي رکعت پوره کې پابسه څلورم رکعت ته د سورۃ الفاتحه نه بعد با سورۃ الناس درې پیری وی په دی ویلي بیا به هغه نه بعد تاسو سوارلس پیری درود ابراهیم وای هم ویلي بیا به هغه نه بعد تاسو دا کلمات وای رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه و آله وسلم نبیا او درې پیرې سره مهم دا وای ورسره به دا کلمات وای لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الملك الحق المبين دا بوای بیا به هغه نه بعد تاسو دعا وکړئ دعا به په داسې شانو کې په داسې انداز باندې وکړئ چې الله پاک ته پرشتي وایي چې رب په دې بنده خو رحم وکړه تا بنده څومره وخت نه تا سوالونه کوي څومره وخت نه تا زاری کوي الله پاک په دې بنده باندې رحم وکړه او داسې وایي الله پاک په دې کار کې زما لپاره خیر
الله پاک دا کار وکړي. الله پاک که زما لپاره پکې خیر نه وي نو خیر پکې واچوي، دا کار وکړي، زما ورته ضرورت دی. انشاءالله العزیز په دې ترتیب په دې طریقه کار باندې به تاسو دعا وکئ. په دعا نه مخکې به تاسو د الله پاک حمد و ثنا وکئ، صفت به وکئ، ته رحمان یې، ته رحیم یې، ته مهربان یې. دغه رنګې اخر کې بیا 14 پیرې به درود ابراهیمي وایي او لاسونه به په مخ باندې راکاږئ. مکمل امید سره به دا وظیفه وکئ، انشاءالله ستاسو کار به کېږي. تاسو یو هفته دا وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام مسائل دا به ختم کړي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.